خو زه به د ویډیو نه ملګرو اندازه لګوم چې تاسو د پاکستان په ګټه باندې څومره خوشحاله یې. ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ، کمنټس کې ښکلې کمنټس د نسیم شاه دپاره، زمونږ د دغې پښتنو وروڼو دپاره او د پاکستان کرکټ ټیم دپاره. څومره چې هم د پاکستان کرکټ ټیم پین دي او د پاکستان په دې ګټه باندې خوشحاله شوي ملګرو، پاکستان الحمدلله 3-0 سره نیوزیلینډ ته شکست ورکو او سیریز یې په خپله نامه باندې کو. نو هغه کسان ترې رامخې ته شئ، ویډیو شیر کړئ، ښکلې کمنټس. نن به ملګرو سکندر بخت تاسو به ډېر ښه پیژنئ. په تیره ویډیو کې مې در سره هم د سکندر بخت ذکر کړی و. هغه سړی نن په دې کمنټس کې را منشن کوي چې راشه تا چې په چا تنقید کو نو هغه نن کم کردار ادا کو. ویلډن نسیم شاه، ډیر زبردست پرفارمنس ملګرو. نسیم شاه 2 وکټې واغستې په دې میچ کې او 41 رنز یې ورکړه. نو دا اول ذکر مې ځکه د نسیم شاه وکړو ملګرو چې سکندر بخت نسیم شاه په ډیر عجیبه الفاظو یاد کړی چې د شعیب اختر په شان چې د سترګو نه وینې ساسي، نو هغه سړی پکار دی. د ده خو د سترګو نه وینې نه ساسي، خو الحمدلله د پښتنو نوم یې روښانه کو. پاکستان کرکټ ټیم کې اهم کردار ادا کوم. میچ به تاسو ټولو کتلی وي، که چا نه وي کتلی نو سیټ کې تاسو سره پوره ډیټیل ښکاري. پاکستان اولنی بیټینګ وکړو. پاکستان کرکټ ټیم ملګرو په سکور بورډ باندې 287 رنز کېښودل. جواب کې ملګرو د نیوزیلینډ کرکټ ټیم په 261 رنز باندې ټوټل آؤٹ شو. وجه څه وه ملګرو؟ د پاکستان بهترین بالنګ. نن ملګرو بالرانو هدو کو وسیم جونیئر، نسیم شاه او شاهین آفریدي. نن ملګرو د پاکستان کرکټ ټیم سره دغه تیز بالرانو مین کس ملګرو حارث رؤف هغه نن ډراپ شوی و. د 3 تیزو بالرانو سره میدان ته کوشي. هغه څوک ملګرو؟ هغه 3 پښتانه، شاهین آفریدي، نسیم شاه او وسیم جونیئر. د دغه کسانو سره میدان ته کوشي. بهترین بالنګ نن د پاکستان له طرفه وشو. خو څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې دا د کراچۍ پیچ و، نو پاکستان چې کوم ټارګټ نیوزیلینډ ته کېښودو نو دا بهترین ټارګټ و. ځکه ملګرو چې 270 275 عمره سکور په دې پیچ باندې ډېر زیات بهترین وي. د نیوزیلینډ غوندې مضبوط ټیم دغه بالرانو هیڅ ته پرې نه ښودو. نن ملګرو په بیټینګ کې بهترین بیټینګ چا وکړو؟ امام الحق، هغه 90 رنز وکړه. او کنګ بابر اعظم، د کنګ بابر اعظم او د امام الحق په منځ کې چې کوم پارټنرشپ وشو نو کرکټ کې پارټنرشپ ډیر زیات اهم کردار ادا کوي. که هغه T20 وي، که هغه ون ډے وي او که هغه ټیسټ وي. نو امام الحق او کنګ بابر اعظم په منځ کې چې کوم شراکت وشو نو هغې ټیم ډیر زیات مضبوط کو او دغه غټ سکور پاکستان په سکور بورډ باندې کېښودو. کنګ بابر اعظم ملګرو ناقابل شکست 54 رنز وکړل او هغه د خپلې کپتانۍ په رایز یې په دې میچ کې هم سرانجام کړل. پاکستان دا میچ ملګرو په 26 رنز باندې د نیوزیلینډ نه وګټو او سیریز یې په خپله نامه باندې کو. اوس ملګرو ستاسو څه خیال دی چې آیا باقي چې کوم 2 میچونه یې دا به پاکستان وګټي او که نه؟ آیا چې کوم نمبر 1 ټیم ته هغوی کوشش کوي چې د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شو او دا 15 میچونه په خپله نامه باندې کو؟ نو تاسو څه وایئ چې دغه 15 میچونه به پاکستان وګټي او که نه؟ د دنیا نمبر 1 ټیم به جوړ شي او که نه؟ بل ملګرو د پاکستان ټول بیټینګ یو طرف ته او د شاداب اخیری چې کومې چکې وي نو هغه بل طرف ته. بهترین بیټینګ اخیره کې شاداب وکړو ملګرو په 10 بالو باندې 21 رنز وکړه. نو میچ به تاسو ټولو کتلی وي، خوندونه به هم ترې اغستي. خو سکندر بخت نن لازمي په کمنټس کې منشن کوي او ورته وښایې چې تا کوم نسیم شاه یادو چې یاره کلین شیو روزانه کوي خو دله د سترګو نه وینې څڅول پکار دي. نو چې کله د سترګو نه وینې څڅېږي نو هغه بیا په ګراونډ کې نه وي، هغه بیا په هسپتال کې. بهترین بالنګ نسیم شاه تا سکندر بخت ته خپل اوقات وښودل. نن به سکندر بخت هم حیران وي چې ما دا په چا باندې تنقید کړی دی. ما په یو پښتون تنقید کړی دی او هغه پښتون لګیا دی د پاکستان نوم هم روښانه کوي او د پاکستان کرکټ ټیم کې اهم کردار ادا کوي او پښتنو شمله یې اوچته کړه. نو سکندر بخت پکې لازمي منشن کوي یا ورته زما دا ویډیو ورسوئ چې څوک یې ورته په اردو کې ټرانسلیټ کړي چې راشه د پښتون څه وایي د نسیم شاه په باره کې. نو ټولو پاکستانیانو ته د نننۍ ګټه ډېر زیات مبارک شي. پاکستان سیریز په خپله نامه باندې کو. اوس به پاکستان کرکټ ټیم ته دعاګانې کوو چې دا 15 واړه میچونه وګټي او د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شي. خو زه به د ویډیو نه ملګرو اندازه لګوم چې تاسو د پاکستان په ګټه باندې څومره خوشحاله یې. ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ،
کمنټس کې ښکلې کمنټس د نسیم شاه دپاره زموږ د دغې پښتنو وروڼو دپاره او د پاکستان کرکټ ټیم دپاره اخره کې هغه ناره یو ځلې بیا پاکستان زنده‌باد پاکستاني کرکټ ټیم زنده‌باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي د لوی الله په امان